یعنی انسان چې په ابتدا د فطرت کې وي، نوی ماشوم سي، ځوان وي، کشر وي، په دغه حالت کې چې لکه خلک وایي وړکی چې دا لکه لښته داسې ده، هرې خوا ته چې تاووي هغسې تاویږي. خبر پوهېږئ؟ هرې خوا ته چې تاووي تاویږي. یعنی دا مطلب ده چې هره خبر ورته وکړي، که د کمونیستي خبر ورته وکړي هغه وړکی هلک څوک کېږي. ما من مسلم الا یولد علی الفطره. هر مولود الله په چا پیدا کوي؟ مشکات کې تیر سو د حدیث کنه په فطرت. فابواه یهودانه، که مور و پلار یهودیان وي، ده ته یهودیت ورزده کړي، لښته غوندې سولی یهودیت ته یې بوت. او ینصرانه، که مور و پلار نصرانیانو نصرانیت ورزده کوي، نصرانیت ته ځي. او یمجسانه، او یا که مجوسیان مور و پلار طالبانو مجوسیت ورزده کړي، مجوسیت ته یې بیایي. نو خو ګوره طالبانو، دا هلک چې پیدا سو په ابتدا د فطرت کې و، هرې خوا ته چې ته بوځې ځي که نه، لکه د ذهن خالي وي، کوم شی چې ته ذهن کې ور واچوې همغه طرف ته دی ځي بیا. ومو منله ده؟ نو اوس ډېر په دې بد وي په ژوند کې طالبانو اسباب د خیر ډېر وي طالبانو په نسبت سره اسباب د شر ته. هغه عواید چې شر ته سړی رابلي هغه د بد وي په ژوند کې لږ وي. او د چا په ژوند کې؟ د حضارې په ژوند کې څوک وي؟ ډېر وي. پرېږده حضاره به یې ورې پرېږدو. د بد وي په ژوند کې د شر اسباب هم موجود وي، د خیر اسباب هم موجود وي، خو اکثر دا وي چې هلته د چا اسباب ډېر وي؟ د خیر. نو هغه د خیر اسباب ډېر د ده چونکې دی د فطرت په زمانه کې ده، نو ده ته چې کوم شیان راځي د خیر سبب ډېر ورته راځي په نسبت سره چا ته؟ د شر اسبابو ته. د خیر جهت پې غالب شي. نو بس دی اکثر داسې وي چې د بد وي خلک طالبانو د خیر ماده پکې ډېر وي په نسبت سره چا ته؟ شر. د حضارې خلکو کې خیر ډېر وي، او که د بد وي په خلکو کې څومره ښه کتاب تېر شوی چې الله عز وجل دې سړي ته فکر ورکړی. د حضارې په ژوند کې خیر ډېر وي که د بد وي په ژوند کې؟ د بد وي په ژوند کې. ځکه د بد وي په ژوند کې اسباب د خیر ډېر وي، اسباب د شر لږ وي. نو چې لږ سول، نو هر وخت دی له خیرونو سره مخ کېږي. نو همغه نه دی متاثر کېږي چې متاثر سو طالبانو هغه فطرت کې. خو چې هر یو د فطرت زمانه کې چې هر یو په سړي باندې غالب سي، همغه طرف ته څوک وي؟ میلان کوي. نو د خیر عوایدو، د خیر اسبابو، د خیر داعیه ډېرې وي، نو هغه طرف ته دی میلان وکړي. نو طبیعت اکثر د چا وي که نه؟ اما د حضارې په ژوند کې اسباب د شر ډېر وي. د کلي په ژوند کې پردۍ ښځه لیدی سي، او د بازار په ژوند کې هره ورځ ده که نه؟ د حضارې د بدوي په ژوند کې، په کوچاني ژوند کې چې کوم اسباب د معصیت سړي ته په بازار کې کیسهبوري هلته کېدی سي. ولې؟ چا نه به یې ووایي په بازار کې کېدلی سي. کوم نارواوي اسباب د ګناهونو، د شرونو، د معاصیو چې په بازار کې دي، هغه په چېرته نسته، په بدوه کې نسته. نو په بازار کې عوایدو اسباب د شرونو غالب دي که د خیرونو؟ نو د بازار په ژوند کې چې څوک ژوند کوي، یو ماشوم چې پیدا سو چې نو دی د فطرت په زمانه کې ده، فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. په بازار کې جنبه اسباب د شرونو غالب وي، نو دی چې له کوم شیونو په ده ډېر راواردېږي، نو همغه نه دی متاثر سي، نو د شر جنبه پکې څوک سي؟ غالب سي. په بدوه کې د خیر جنبه غالبه ده، هغه فطرت یې ټول د چا نه منتبع ډک سي، د خیر له اسبابو نه هلته خیر غالب وي که نه؟ د کلي خلک طالبانو ډېر حیاناک او شرمناک وي، او که د بازار خلک که نه؟ د بازار نجونې ډېرې حیاناکې وي، او که د اطراف نه به یې داسې منه یې. نو طالبانو حیا هلته ډېره وي، ځکه دلته بې ادبي دلته وي په اقوالو کې، په افعالو کې. د کلي په ژوند کې زه فکر نه کوم چې یو سړی پتلون واغوندي، هغه دې راوځي خلک پسې خاندي، ویده ته ګوره خاندي پسې کن. او د چا په ژوند کې؟ د بازار په ژوند کې طالبانو دا عادي ده که نه؟ انډیوالي عادي ده، ورځ هلومه جره. څومره یو معقوله خبر ده. خیر په بدوه کې ډېر ده که په بازار کې؟ دغه خبر وضاحت لږ وروسته نور هم راځي. ولې په بدوه کې ډېر ده؟ ځکه انسان چې کله د فطرت په زمانه کې وي، که خیر ور واچوي له خیر نه یې ډک کې خیر طرف ته ځي، که شر نه یې ډک کې شر طرف ته ځي. هلته اسباب د خیر ډېر وي، له خیر نه ډک سي طالبانو، ځکه خیر پکې او د بد وي، د بازار د ژوند، د حضارې د ژوند. دلته هم د فطرت په زمانه کې ده، خو د چا نه ډکېږي؟ لکه د شر اسباب دلته ډېر دي، د دې نه څوک سي. نو ان اهل البدو اقرب الى الخير من اهل الحضر. څومره ښه قاعده سوله، رښتیا ده که څوک ډېر د خیر خلک وي،
بدوي خلک طالبان. نو اوس ابن خلدون رحمه الله دلته یوه خبره کړې، هغه دروغ چیرته ډېر وي، منافقت چیرته ډېر وي، چل چیرته ډېر وي، دا ټول طالبانو چالاکي چیرته وي. تاسې فکر وکړئ طالبانو د بازار سړی کلي سړی چې بازار ته راسي نابلده نابلده کېږي، وي څه ځان نه د کابلۍ جوړ کړی ده، یعنې چالاکی څه بازاري چالاکی که نه غولول کوي، خلک غلطوي، فریب و چل پکې وي. د اطراف سړی بېچاره ساده سړی په هېڅ پوهېږي نه، په چل مل باندې سر نه وي خلاص، خو چې دلته دی تېر کړي وخت که نه بیا دی هم څوک خبر پوهېږئ. یوه خبر لنډه دلته کوم، تاسې دې په دې پوه یې اخراج ما فی القوه الى الفعل. دنیا کې چې کومه وړتیا ده دا به چا ته راوځي د قوت نه فعل. طالبانو الله عز وجل د دنیا عمران و آبادی دا مقصد ده، او دا عمران هر عمران و حضاره له چا نه جوړېږي؟ بدوه په چا بدلېږي؟ په حضاره باندې. حضاره او دنیا کې چې عمران څومره په مخ باندې ځي هومره دنیا کې څوک ډېر جوړېږي، زوال طرف ته ځي. تاسې پوهېږئ علم ده څومره چې دنیا د معمارۍ او د عمران طرف ته ځي هومره دنیا د خطر سره مخ کېږي. تاسې طالبانو له هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې نن اټوم لري، څوک چې یو څوک د اټوم متخصص ته له هغه نه پوښتنه وکړي چې دنیا څومره خطر سره مخ. دا اوس که دنیا کې یو باچا طالبانو لږ په غوسه باندې سي طالبانو چې اټوم استعمال کړ، د عمران انتها د اټوم طالبانو سخته طالبانو دنیا د چا سره مخ. نن تاسې دنیاوالو سره فکر وکړئ، دنیاوال وایي دا شینکوریزه ګازونه څه دي، دا کاربن ډای اکساید چې دا څومره کارخانده طالبانو دنیا ته ډېر خطر ده، ځکه ورځ تر بلې دنیا له چا سره مخ کېږي؟ له تودوخې سره. د دې مځکې لاندې کوم یخونه چې دي دا به ویلې سي دنیا چې اروپا نه ټوله به غرق سي، او دنیا به دومره ګرمه سي طالبانو چې دنیا کې به ژوند نه کېږي. څومره عجیبه خبر ده. الله وعده پوره کېدونکې ده چې الله عز وجل به قیامت راولي، الله عز وجل به دا دنیا هلته هلاکوي. طالبانو په هلاک د دنیا باندې معاقده شته که نه؟ په قیامت باندې علمي راځئ ثابت کړو. الله عز وجل بدوه په حضاري بدلوي. حضارات چې څومره پرمختګ کوي هغومره شرونه ډېرېږي، څومره چې عمران و آبادۍ د دنیا پر مخ باندې ځي هغومره په دنیا کې څوک ډېرېږي، شرونه او فسادونه طالبانو ډېرېږي. نن دنیا ډېره ناامنه وه، نن دنیا ډېره ناامنه ده طالبانو، که له دې نه مخکې دنیا ډېره ناامنه وه. څومره چې دنیا کې اسباب اوس که ډرون جوړې سي که نه ډېرې ډرون، ته به وایې چې دنیا به نظم پیدا کړي، دنیا نور هم خرابېږي که نه؟ دا اوس مثلا افغانستان کې هر کور کې د چا سره ډرون سي، ستې به بم پکې ږدي، د تا سره یې چوران او پته به هم نه لګېږي، د دښمن په کور باندې به یې وراچي. چا معلومه کړله؟ یو کلی خو نه ده، دوه خو نه دي، درې خو نه دي. رښتیا وایي طالبانو دا عمران ده که نه چې ډرون دومره ډېرې سي؟ ده که نه دغه عمران و آبادۍ چې څومره ډېرېږي دا د دنیا آبادۍ او ټکنالوژي په مخ باندې ځي هغومره دنیا د فساد سره مخ کېږي. نن دنیا د فساد سره مخ ده که نه؟ څومره ښه خبره ده. نو د حضاري په ژوند کې څوک ډېر وي؟ عواید د شرونو ډېر وي، او د چا په ژوند کې؟ ځکه تر څو چې د حضاري ژوند په مخ باندې ځي هغومره چلونه زده کوي، چلونه به زده کوي زده کوي زده کوي زده کوي، هغه چلونه بس په دې کې دي چې څنګه انسانان مړه کړي. نن خو د دنیا ټوله ټکنالوژي چې په مخ روانه ده خو د انسانانو لپاره ده، وسله باندې کار کوي، په هغه باندې کوي. لنډه دا طالبانو دنیا چې څومره د حضاري ژوند بازاري ژوند چې څومره پرمختګ کوي د چا سره مخ کېږي؟ دلته ابن خلدون رحمه الله د یو حدیث جواب کړی، نو دماغ خوښه دا ده طالبانو چې له هغه جواب نه به تېر سو، ځکه اصلي د تاسې لپاره چې کوم مقصود ده هغه تاسې په علم د عمران او په علم د اجتماعیاتو باندې پوه کېدل دي. نو هغه سوال طالبانو چې ابن خلدون کړی دی یو حدیث بیا د هغې بېرته جواب کوي، نو زه ښه دا بلم طالبانو هغه بل درس به ورسره وایو، بل فصل به مو وایو چې تاسې په اصلي هدف باندې پوه شئ. په دې خو پوه شولې چې خیر په چا کې ډېر وي؟ اسانه خبر ده. ولې خیر په بد کې ډېر وي؟ ځکه هلته طالبانو انسان په فطرت زمانه کې وي، نو هلته چې له هر څه شي نه ډک کړي هغه همغسې جوړېږي، نو هلته ډېر څوک او د حضاري په ژوند کې دلته شرونه ډېر وي، دلته د فطرت زمانه کې د هغه ډېر څوک راچول کېږي لکه شرونه. تاسې په خبر پوهېږئ؟ لکه مثلا یو غټ حوض ده که نه؟ د غټ حوض ته مردارې اوبه هم راځي، پاکې اوبه هم راځي، که پاکې اوبه ډېرې وي د چا نه ډکېږي، او که مردارې ډېرې وي بس دا یې طالبانو خبره ده. په محسوس کې دا یو مثال د الله دې وکړي چې تاسې پوه شئ. شجاعت بیا چا کې ډېر وي؟ په بدوه کې ډېر وي، او که په بازاري ژوند کې شجاعت ډېر وي. ولې؟ وایې اورئ طالبانو، انسان د طبیعت زوی نه ده، انسان د مألوف او د عرف زوی ده. انسان خپل طبیعت بدلیږي. ګورئ انسان چې متاثر کېږي له هغه شي نه متاثر کېږي چې د الفت و مینه ورسره ده. انسان له خپل عرف نه متاثر کېږي، د انسان د عرف زوی ده. انسان چې کوم شي سره ډېر مخ کېږي د هغه زوی ده. انسان د طبیعت زوی نه ده، طبیعت انسان بدلیږي. تاسې به وي دا څنګه؟ ورته غوږ شه. د حضاري په ژوند کې، د بازار په ژوند کې، ښه علمي دی ټکي ته متوجه سئ، د بازار په ژوند کې چې انسان ژوند کوي هلته طالبانو دی څملي على مهاد الراحة والدعة، په فرش
د راحت باندې. د بازار په ژوند کې طالبانو دی د خپل ځان د ساتنې فکر نه کوي. دی وایي چې د ما حفاظت به څوک کوي؟ پوسته، پولیس، والي، قمندان. دی دا ټول د ده د کور حفاظت، د ده د ځان حفاظت، د ده د مال حفاظت، دی په چا اعتماد لري؟ په حکومت، په حاکم. او دا دیوالونه چې درنه راچارپیر دي په دې تی قرار آرامه خوبونه کوي که نه؟ ما مخکې څه درته ویلي، انسان له چا نه متاثر کېږي.